په هر یو حلال څاروي کې اووه څیزونه داسې دي چې د هغې خوړل دا مکروهي تحریمي دي. زما محترم ورونو، زمونږ او ستاسو فریضه جوړیږي چې دغه څیزونه مونږ وپیژنو، د هغې نومونه زده کړو، هغه معلوم کړو او د هغې نه پس د هغې نه ځان وساتو. ځکه چې په ساینس نن جدید ساینس هم دا خبره ثابته کړې ده او په دې تحقیق کړی دی چې کوم دغه اووه څیزونه شریعت ښودلي چې دا د انسان دپاره د دې خوراک مکروهي تحریمي دی، نو هغوی هم دا خبره په ساینس سره ثابته کړې ده چې یقینا دغه څیزونه د انسان د صحت دپاره مضر دي او دا د ده د بدن دپاره، دا د ده د صحت دپاره دا څیزونه د استعمال قابل هغه نه دي. نو منګ او تاسو له پکار دي چې دغه څیزونه منګ وپیژنو. اول خبره خو ته دا زده که چې مکروهي تحریمي وایي څه ته، چې په دې خو پوه شي. مکروهي تحریمي عالمان په کتابونو کې دا معنی کوي چې دا حرامو ته نږدې وي. ټیک شوله که نه؟ حرامو ته نږدې وي، په دلیل ظني سره ثابت وي، دا د واجب په مقابله کې وي. لکه څنګه چې د واجب نه یو کس انکار وکړي، په دې سره دا فاسق ګرځي. دقه شان که چا د دې اووه څیزونو نه انکار وکړو چې دا مکروه تحریمي نه دي، نو دا کس به فاسق وي. او که یو کس د دې استعمال کو، نو کوونکی به استعمال کوونکی به ګناهګار وي او د عذاب مستحق به وي. دا د مکروه تحریمي معنی علما په کتابونو کې څه کوي ذکر کوي. اوس راشه دغه اووه څیزونه وپیژنه چې دا کم دي چې هغې استعمال زمونږ او ستاسو دپاره مکروهي تحریمي دی. ګوره اول نمبر په هغې کې کم چې ماده زناور دی، ښځه زناور، د هغې د تشو میتیازو اندام چې دی د دې خوراک دا مکروهي تحریمي دی. دویم نمبر کپورې ورته په اردو کې وایي، خصیتین ورته عربۍ کې وایي، زمونږ د پښتو په اصطلاح کې ورته انډې وایي. لکه د چیلی د نر زناور د سخوندر یا چې کوم دی دغه شان د سانډا، د دې د انډې چې کومې دي نو د دې خوراک هم مکروهي تحریمي دی. او د دې په خوراک کې نن سبا ډېر خلک مبتلا دي، په بعضې هوټلو کې دا ډېر په فرمایش سره تیاریږي او خلک یې خوري. نو یقینا د دې خرڅول هم مکروهي، د دې ګټه هم مکروهي تحریمي ده او د دې خوراک هم څه دی مکروهي تحریمي دی. او که کم خلک د دې په خوراک کې مبتلا نو چې هغه د دې نه دستبردار شو، د شریعت حکم ومني. دغه شان چې کوم دی دریم نمبر د نر زناور او د ښځې زناور، د دې دواړو د تشو میتیازو مثانه تیلی په کوم ځای کې چې تشي میتیازې جمع کیږي نو د دغه ځای خوراک هم څه دی مکروهي تحریمي دی. څلورم نمبر د نر زناور د تشو میتیازو اندام، ټیک شوله، دا هم مکروهي تحریمي دی، د دې خوراک دا ټیک نه دی. پنځم نمبر غدود ورته وایي په اردو کې، او دا داسې یو څیز دی که نه چې د دې زناورو په دې اعضاو کې، په دې اندامونو کې دا وینه کلکه شي، چکه شي او دا د غوټې شکل اختیار کړي او د غوښې شکل اختیار کړي. دغه غوټې یو خو نن سبا د څاروو کې غوټې د بیمارۍ راغلي، دغه نه، بلکې دا د څاروو په دې اندامونو کې وینه کلکه شي، د غوټې شکل اختیار کړي چې د خوراک او د استعمال قابل نه وي، نو لہذا د دغه خوراک هم څه دی هغه مکروهي تحریمي دی. بل چې کوم دی شپږم نمبر پیتا ورته په اردو کې وایي، او دا تریخی دی، په پښتو کې ورته موږ تریخی ویو، چې کوم په ازمه کې کار ورکوي، د جګر سره نږدې وي او د ازمه کې کار ورکوي، په هغې کې هغه خرابې اوبه وي، دغې ته تریخی ویل شي. نو د دغه تریخي استعمال چې کوم دی دا هم مکروهي تحریمي دی. اووم نمبر بهیدونکې وینه ده. ښه، دا یاد ساته دی چې دا شپږ څیزونه مکروهي تحریمي دي، او دا اووم نمبر چې بهیدونکې وینه ده نو دا قطعا حرامه ده. دا په دلیل قطعي سره د قرآن او حدیث نه ثابت ده چې بهیدونکې وینه څه ده، دا بالکل حرامه ده. او دا شپږ څیزونه چې کوم دي دا مکروهي تحریمي دي. نو زما عزتمندو، څنګه چې تاسو ردي دا نمونه واورېدل او زدم کړل، نو دغه شان فریضه جوړیږي ستاسو چې تاسو یو ښه خبره واورئ او یو بل مسلمان ته ورسوئ چې هغې هم زده کړي او عمل پرې وکړي او ځان ترې وساتي. نو څنګه چې بده خبره کې او چا ته رسې د هغې ګناه ته راځي، نو که ښه خبره کې او بل ته ورسې او هغه پرې خبر شي. او ډېر کسان د دې تپوسونه هم کړي چې دا اووه څیزونه په پښتو کې ذکر کوي چې موږ یې زده کړو. نو ستاسو به مهرباني دا وي چې د خپلو ملګرو سره یې ضرور شیر کوئ. جزاکم الله خیره، احسن الجزا.